مسلمانانو حبشې ته هجرت کړی دی، 2 هجرتونه کړی دي. بیا چې کله دویم هجرت کړی دی هلته کې نجاشي بادشاه او د حبشې چې کوم خلکو هغوی د دې ډېر خیال ساتلی، دار و مدار یې کړی دی او هلته کې دوی له چې کوم دی فنا ورکړې وه او بادشاه د دې نه ډېر متاثره شوی و. بیا د هجرت نه څه کلونه وروستو نجاشي بادشاه د علماو د عیسایانو علماو یو وفد راولېږو او هغه وفد کې تقریبا 70 کسانو دي چې رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم له. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات وکړو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته د سوره یاسین تلاوت وکړو. چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د سوره یاسین تلاوت شروع کړو نو دغه وفد چې و د اویاو کسان دي ټولو چې کوم دي ډېر زیات وجړل او دومره وجړل چې ګیري دی چې کوم دی لوندې شوي، صحابه کرامو هم وجړل ورسره، ځکه چې قرآن کې اسیم چې کوم دی الله جل جلاله ډېر لوی چې کوم دی برکات ایښي دي او ډېر زړه راښکونکی کتاب دی او چې بیا د دواړو جهانو مبارک سردار په خپله ژبه مبارکه باندې تلاوت کړي د هغې به کم خوند نو ټولو عیسایانو وجړل او دغې عیسایانو وفرمیل چې دا هغه کتاب دی، یعنی په مونږ په پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام چې کوم کتاب نازل و تورات او دا کتاب دا دواړه د یو نور نه وتلي دي. نو په هغه ځای کې دغه ټول وفد مسلمانان شو او بیا جعفر طیار رضی الله عنه د حضرت علی رضی الله ورور هغه ور مخکې شو، ورته وی چې تاسو کله واپس لاړ شئ حبشې ته نو په خپل بادشاه به زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام ووایئ او ورته به ووایئ چې تاسو د مسلمانانو سره ډېر ښکلی سلوک کړی دی، هغوی ستاسو شکریه ادا کوي او ستاسو نه ډېر زیات خوشحاله دي. دا وفد چې لاړو او هغوی ته چې کوم دی خپل بادشاه ته دا خبره وکړله نو هغه هم په ژړا شو. بیا دغه بادشاه وروستو مسلمان شوی هم دی، په نبي علیه السلام باندې ایمان راوړی دی. نو د دې نه مخکې د آیاتونو کې چې کوم ذکر و چې الله فرمایي لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. دویم ورپسې الله فرمایي ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى. الله وایي چې ته به عمومي اقربهم زیات نږدې د دوی نه یعنې د مشرکانو یهودیانو نه مودة په محبت کې په مودت کې للذین ها کسان آمنوا الذین آمنوا چې ایمان یې راوړل دي، الذین ها کسان قالوا انا نصارى چې هغوی وایي موږ نصواره یو عیسایان یو. نو د دې نه ټول عیسایت او د هرې زمانې عیسایان نه دي مراد چې دي د یهودو او د مشرکانو نه ښه دي، مسلمانانو سره دوستي کولی شي، د هرې زمانې ته نه دي مراد، د دې نه دغه خاص جماعت مراد دی کوم چې د حبشې نه راغلی و وروستو بیا ایمان راوړی و. ځکه د هغې صفات الله ذکر کړي دي چې بأن منهم قسیسین و رهبانا چې بېشکه په دوی کې علما دي او مشایخ دي، وانهم لا یستکبرون او دا داسې خلک دي چې دوی تکبر نه کوي. نو چې دا صفات په چا کې هم وي نو هغه خلک د دې نورو نه چې کوم دی غوره دي، چې تکبر به ګیني علمایي مشایخي پکې نو دا د دې مشرکینو د یهودیانو نه بیا غوره دي. خو د هرې زمانې عیسایان د هرې زمانې د یهودیانو د مشرکانو نه غوره نه دي. مطلب دا چې مسلمانانو د دې نږدې دي، نو په هغه صورت کې دې نږدې دي چې کله دې کې علمایي او مشایخي او په دې کې تکبر نه، مطلب چې دې ته اسلام پیش کړلی شي دې کې ضد او عناد نه دي، فوراً چې کوم دي ایمان راوړي. نو ډېرو عیسایانو په نسبت د یهودیانو ډېرو عیسایانو چې کوم دي ایمان راوړل په نسبت د یهودیانو. نو دې نه اکه د نبي علیه السلام د زمانې چې کوم د نجاشي بادشاه وفد راغلی هغه ته مراد کېدلی شي یا داسې صفاتو والا کسان دې مراد کېدلی شي، ټول عیسایان دې مراد نشي کېدلی. ځکه وروستو پسې الله فرمایي نو چې دوی کله وجړل او ګیرې مبارکې لمدې شوې او ایمان یې راوړو او بیا لاړل بادشاه ته د نبي علیه السلام سلام ووی، بادشاه هم په ژړا شو او هغه هم ډېر زیات وجړل. بیا دغه ځای کې مسلمانان شو، ایمان یې راوړل د ژړا نه وروستو. بیا تمه لرو د الله نه په خپل ایمان باندې چې الله موږ ته ایمان نصیب کو، موږ په نبي علیه السلام باندې ایمان راوړو. نو موږ د خپل رب نه دا تمه لرو چې الله جل جلاله به موږ د قوم صالحانو سره د نبي علیه السلام د امتیانو صالحانو سره به الله موږ شامل کړي او موږ به هغې کې داخل کړي. دې چې کومې خبرې وکړې د دې بدله به ورته الله ورکړي چې دوی وایي موږ ایمان راوړو او الله موږ د شاهدینو سره چې کوم دی ولیکي او دغه رنګه دي دا ټولې خبرې مخې ته وکړلې ایمان یې راوړو. نو د دې وینا په سبب باندې به الله دوی ته بدله ورکړي.